ژاړه ما لایف لګولی دی زه د خلاصه ویډیو کوم یاله کورونه یې روان کړې ماکه پروردګاره زما ماشومان یتیمان کوي یاله ته خو کورونه روان کړې وایي زما خپل خاوند په سرو وینو کې پروت و سرې وینې دې روانې وې وای خدایو خدایو ته دې ځان بچا رانولې یاله ته دې ځان بچا رانولې پاکه ربه څنګه چې زما په خاوند رالو موږ خو چا سره پټ نه دي کړي مونږ خو د چا میږې هم نه دی اثر کړی موږ خو چاته سم نه دي ویلي هغه کور کې راباندې صدر اکبر ډزې وکړي زه د هغه سینه راووتمه وای خدایو دلته خو یې راله په سور وینو کې سور کوکړه تاسو حساب وکړئ ستاسو به بچي وي تاسو حساب وکړئ ستاسو به ښځې وي لږ په زړه کې لږ سوچ وکړئ که نه لږ شانړه کې سوچ واچوئ چې دې صدر اکبر راوستلو هغه ښه کار لپاره تلو که نه دې صدر اکبر راوستلو هغې ویلي زه فاونډیشن کولاوم او کوم چې بهر وي پوډریان پراته دي زه د هغوی لپاره داسې یو انتظام جوړوم نو دې صدر اکبر خان ورته میسج کړی دی دې سره یې په خبرې کړي دي صدر اکبر خان ورته ویل چې راشه په دې باندې به دواړه سلا وکړو نو چې دې بار راغوستی دی دی کله واپسې کې کور ته راتلو نو په دې یې ډسې کړي دا ټول کار د صدر اکبر خان دی زیارت ګل صدر اکبر خان جان حبیب او جان حبیب دی بیګا جان حبیب راغلی او بیګا جان حبیب راغلی او هغه چې کوم دی په پېښور کې و دا ټول کار هر څه د هغې دي صدر اکبر خان او زیارت ګل او جان حبیب دا 3 کسان دي په دې باندې زموږ پوره یقین دی او پوره مونږ به په دې باندې چې څه کېږي هغه مونږ ته پولیسو ویلي دي چې تاسو باندې مطلب مونږ به ټوله خپله کاروۍ کوو سر نواله تر اخره پورې اسمان و ځمکه راباندې اور شو کله یاره زما خاوند ښه کې مګه ربه واړه بچي مې دي چا ته فریاد وکړمه چا ته ووایم الله ته به ووایم چې الله ته خو یې تباه و برباد کړې یا الله د لارو کوڅو ملنګارېږي یوه ګرمه یا الله وای انیجا دعا وکړه پلار نه دی ښه نه دی پلار دی نه پرېږدم صدر اکبر خو زه په قانون کې نه پرېږدم د یو د وینې ټکي حساب به ترې اخلم د یو وینې ټکي چې زما د خاوند نه څومره وینه تلې ده ټول حساب به نه اخلم پرېږدم خو دی د په یو قانون کې وایي زما خاوند چې په کمال باندې پروت دی تاسو ته څه پته ده چې هغه په کوم حالات کې دی په کوم حالات باندې پروت دی یا الله یا الله ته خو تباه و برباد کړې ته پکې چینچي وکړې یا پاکه ربه موږ خو چاته سم نه دي ویلي یا الله موږ خو چاته سم نه دي ویلي چې مخکې کومې کنسلې ویناګانې شوې زه بله زمرالم ما ټولو نه معافي وغوښتله ما یې خیر دی زه تاسو نه معافي غواړم یا خلکه که ما تاسو میندې کنسلې که خویندې خو تاسو به به راته کنسلې که نه زه څه وکړم زما واړه بچي دي زه کومه لوبه وکړم کوم کار وکړم زموږ خو چا سره څه دښمني هم نه ده چې زموږ چا سره څه دښمني ده ځکه د سوشل میډیا خبرې وي وایي دقه خبرې وي نور خو خو تاسو کنسلې کړي هغې د باوجود هم سره راغلم ما تاسو ټولو نه معافي وغوښته زما وروڼه یې زما زامن یې ما ترېنه تاسو نه به کولی داسې کار ظالمانو څنګه کلک ذکر دی و چې رالو زما په خاوند دې ډزې وکړې ستا څنګه کلک ذکر و صدر اکبره څنګه خپل بچي ته نه نوبېږده الله دې تا نه کونډه پاتې کړي الله دې تا نه دقه شانې کونډه پاتې کړي صدر اکبره چې ته پردي بچي یتیمان کې وی خلکه زما خاوند
په هسپتال کې د مرګ او ژوند سره لګیا د لوبې کوي ما چې استادو هغه جامې روړی د هغې تاسو کتلې وې نو تاسو به پخپله وې چې دا څه دي ړه مې مړه کوچاودو نه مرې کېږي رانه دا عقله خدای ته وګورې مرې شي رانه خدای قرآن ومنې خدای قرآن ومنې خدای روز چې راکولې دې نو راپسې کېږئ مه که نه چې نشئ راکولې زه راپسې کېږئ ما خو تاسو څو پیوري وي ته چاله کاروبار واچوئ کار به کوي خپل کار له به ځي خو تاسو ته موږ چې موږ پرېږدئ نه نو موږ خو د کرۍ کورونه دي څه خپل کورونه خو هم نه دي چې خپل کور هم دی نو ما به دا کار کولې ما به دا فیډ نه کولې اوس هم زه وایم چې څومره خلک زما دا ویډیو ګوري مخکې شیر کوي مخکې شیر کوي نه شو د زړه د خلاصه لګیم چلې وایم د زړه د خلاصه کله چا همدردي ما سره دی شیر کړي او صدر اکبر خان خو دې دا نه وایي چې یاره بس زه خلاص شومه بس لاړم نانې پرېږده رنګ چې په کم ټیم یې رنګ کړی دی سړی بار راغوستی دی هر څه مستري دي خو خدای دې صرف ابو په مشک کې راولي ما ورکړی صرف خدای دې بس ابو له نور ژوند ورکړي او زندګي دې ورکړي الله دې صحتیاب کړي انشاءالله چې په خپل هوش او اواز کې راشي تاسو ته په خپله راځي ټول تفصیل هر څه بیان کړي او دا صدر اکبر خان خو مونږ نه پرېږدو صدر اکبر خان شو زیارت ګل شو جان حبیب شو دا 3 کسان دي چې دا خپلو کې ملوث بیګا د جان حبیب شپه وه دلته او بیګا چې جان حبیب راغلی دی هغه هم پېښور کې و پېښور کې شپه وه دا 3 کسان دي ما سره د هسپتال خلکو ډېر خوږ کړل زما یې ډېر زیات عزت وکړو زما یې ډېر زیات هیلپ وکړلو ډېر زیات یې زما عزت خاطر وکړ خاص طور سره اختر